الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الله تبارک وتعالى په دغه آیت مبارکه کې فرمایي مفهوم د آیت دا دی چې خاص د الله د رضا د پوره لازم دی په خلق باندې حج د بیت الله شریف، خو په هغه چا څوک چې استطاعت لري، څوک چې طاقت لري. په نننی کلیپ کې امید د حج په حواله سره اصولی مسائل ذکر کوي او د هغه ضروری اصطلاحات ذکر کوي. په کوم شیونه سره حج خروپیږي او په کوم شیونه سره په انسان باندې په حاجی باندې دم لازمیږي. دغه ټول شیونه او ترتیبوار ان شاء الله ذکر کوي. په اوله مرحله کې د حج ضروری اصطلاحات چې هغه بار بار استعمالیږي، نو اولته او بیا میږ دوره وضاحت نکي. اولینی خبره د دم ټکای په حج کې ډیر استعمالیږي. نو دم دا ته وایي چې د حج په دوران کې ته د یو جرم ارتکاب وکې، د اغ جرم د واجنه چې په تو باندې شریعت کې ما به طور سزا قربانی لازموي، هغه قربانی ته دم ویل شي. دویم نمبر کې طواف زیارت ټکه استعمالیږي. طواف زیارت هغه فرض طواف دی کوم چې د سترید په ورځ باندې یعنی په 10 ذوالحجه یا په 11 ذوالحجه یا په 12 ذوالحجه باندې ادا کول شي. دریم ټکی د طواف صدر یا د طواف وداع استعمالیږي. دا اخیری طواف دی چې کله حاجی مکه مکرمه پریږدي او خپل وطن ته ځي، نو چې کوم اخرینی طواف دی اته طواف صدر یا طواف وداع ویل شي. بل د حلق یا د قصر ټکه استعمالیږي. حلق ویل شي مکمل گنجی کول ته چې سار مکمل گنجای کې، او قصر ویل شي داته چې د سار نه د څلورم حصه نه د ګوتې د بنکی په اندازه باندې وشته واخلي. بل ټکه استعمالیږي رمی جمرات. رمی جمرات ویل شي شیطان په کونی باندې یا په چله باندې وشتل ته. بل د صدقې ټکه استعمالیږي په حج کې. نو صدقه دا د هغه جرم په بنیاد باندې په سړی باندې لازمیږي چې کیم جرم داسې وي چې دم ته نه وي رسیدلی، د دم حد ته نه وي رسیدلی، وړي کوي غوند جرم وي، نو د صدقه فطر په اندازه باندې صدقه په سړی باندې په حاجی باندې لازمیږي. بل ټکه استعمالیږي د استباع. استباع دا ته ویل شي چې حاجی چې کله طواف شریکوي، نو په دغه دوران کې دغه د احرام چې کیم چادر دی، کیم پټکای دی یا کیمه کپڑا دو، دا د خپل شی تراغ په لوند روبوسی او په غس ولی منده ورچوي، دا ته استباع ویل شي. بل ټکای د استیلام استعمالیږي. استیلام دا ته ویل شي چې دوا سره لوسینا په حجر اسود باندې کښږ دی او په میانس کې خلق شږ دی او د حجر اسود یعنی کښالیه کې، دا ته استیلام ویل شي. کچره په دغه طریقه سره ممکن نه وي، راج دیتوي، تکلیف رسیږي بل چاته، بیا د لره نه صرف حجر اسود طرف ته لوسینه چک کې بیا هغه لوسینه کښال کې. نو دا څه ضروری اصطلاحات وي. په دنه بعد د حج طریقه او وشای چې حج په کومه طریقه باندې ادا کیږي. نو د حج 15 ورځې دی ټوله. اتم د ذوالحجه، نم د ذوالحجه، لسم د ذوالحجه، یولسم د ذوالحجه او دولسم د ذوالحجه. دغه 15 ورځې د حج ورځې دي. اتم د ذوالحجه نه شروع شي او په دولسم د ذوالحجه باندې حج سر ته ورسي. کله چې اتم د ذوالحجه شي، د ګیز لمینځ چې وشي، په دانه بعدو حاجی مینا ته لوړ شي او په مینا کې د مشپشین، مزدیګار، المشوم، مسختان او د نم تاریخ یعنی د سبو ورځې د ګیز لمینځو ادا کو د 15 منځنه اولته وکړو. کله چې نم د ذوالحجه شي، بیا د مینا نه دای عرفات ته لوړ شي او په عرفات کې د زوال نه ونڅه د غروب آفتاب پره یعنی غرمه سترګې ډیبېدلې پره او دای په عرفات کې وقوف وکو لته تام شي.
کله چې شپارو شي یعنی دغه ورځ یې په عرفات کې تیره کړله، غرمه سترګه ډیبه شوله، په دا نه بعد شپه روغله. دغه شپه او بیا په مزدلفه کې تیروي. اولته او شپېته لاس چلې دا ځون ته سره رجامه کو ولا رټلې بیا کو. کله چې لسم تاریخ شي یعنی د سترې د ورځ شي، نو په دغه ورځ باندې د ګیز لمینځ لږ مخکې وکړو، په اول وخت کې بیا ادا کو. په دا نه بعد د مزدلفې نه بیا مینا ته لوړ شي او اولته هغه غوټ شیطون په کونی باندې اوولي، په چلې باندې اوولي. چې کله د دغه نه فارغ شي، په دا نه بعد د حج تمتع کړی وي یعنی حج او عمره په یوه ځای باندې کړی وي، یا حج قران یې کړی وي یعنی حج او عمره په یوه احرام کې کړی وي، بیا دای قرباني وکړو. دا ته دم شکر ویل شي. دا هغه قرباني نه دو کیمه چې په مالدار باندې لازمیږي، دا هغه قرباني دو چې کیم سړی حج او عمره په یوه احرام کې وکړو یا په یوه سفر کې ادا کو، نو به طور شکریا دی قرباني وکړو او دغه ذبح وکړو، د الله تبارک وتعالی شکر ادا کو چې الله تعالی دی ته توفیق ورکړي د دغه لوی عبادت د ادایګۍ. بیا چې کله دغه قرباني وکړو، په دا نه بعد سار یا مکمل گنجای کو، یا د سار د څلورمې حصې نه او د ګوتې د یوه بندکي په اندازه باندې ویشته واخلي. په دا نه بعد بیا طواف زیارت وکړو، هغه فرض چې کوم طواف دی هغه ادا کو. هغه که په لسم د ذوالحجه یعنی د سترې په اوله ورځ یې وکړئ، که په دومه ورځ یې وکړئ، که په درمه ورځ باندې وکړئ، په د درې سرې ورځې کې کړلی شي. خو په دا کې چې کله طواف کو، اولنی درې چکر کې رمل وکړو یعنی څه نه څه پلونیو ظاهره کو. چې کله طواف زیارت وشي، په دا نه بعد بیا سعی وکړو د صفا او د مروه په منځ کې، په داسې طریقه سره چې د صفا نه ونڅه د مروه پیره دا یو چکر شي، د مروه نه ونڅه د صفا پیره واپس دا دویم چکر شي. په دا طریقه سره اووه چکر دی پیرا کو. بیا چې کله یو لسم د ذوالحجې شي یعنی د عید دویمه ورځ شي، نو چې کله زوال وشي، د زوال نه بعد بیا درې سره شیطانون اولی، شپه او بیا په مینا کې تیره کو. بیا چې کله دولسم د ذوالحجې شي یعنی د عید درمه ورځ شي، نو د زوال نه بعد بیا درې سره شیطانون اولی، پسې د وکړو د مینا نه چې وپسې وکړو محسب یا محسب چې کومه علاقه دو، په دغه ځای کې ودای قیام وکړو. په دا نه بعد که چیرې د وطن ته واپس په دا نه بعد که چیرې د وطن ته واپس د تاګ اراده وي، نو دا یو اخیری طواف وکړو چې اته طواف وداع ویل شي. نو په دا سره د حج اختتام پذیر شي، حج سر ته ورسېده. نو دا د حج طریقه وه، 15 ورځې دي. اس روسی تفصیلی خبره ته چې حج پچا باندې واجب دی، د حج فرایض څه دي، د حج واجبات څه دي، حج په څه قسمه باندې دی، د حج سنت څه دي. نو اولینی خبره خدا چې حج پچا باندې واجب دی. نو حج په هر عاقل باندې یعنی عقلمن چې عقل لري، هر بالغ باندې، هر مسلمون باندې او هر هغه چا باندې چې هغه صاحب نصاب وي یعنی مالدار وي، چې د سره دمره خرچه موجوده وي چې دای حج ته پتلای او رتلای شي، دلته د کیر خرچاغه او د کیر ضرورتغه پیرا کیږي. نو په داسې کاس باندې بیا حج د بیت الله شریف ادا کول واجب او فرض دي. دویمه خبره د حج فرایض چې په حج کې څه فرض دي. نو په حج کې 3 فرض دي. اولینی فرض احرام تړل، خو د احرام سره سره چې سړی نیت موجود وي او تلبیه ویل لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، دغه الفاظ ویل، نو دا یو فرض شي. دویم فرض وقوف د عرفه، په عرفه باندې قیام کړل، وقوف کړل، دا فرض دي. دریم طواف زیارت چې هغه میشتو مخکې وویل، طواف زیارت کړل، دا د حج په فرایض کې داخل دي. نو 3 شیونه په حج کې فرض دي، احرام، وقوف د عرفه او طواف زیارت. دریمه خبره د حج د واجبات په باره کې، په حج کې 9 شیونه واجب دي. یو وقوف د مزدلفه کې قیام کړل. دویم سعی بین الصفا والمروه، د صفا او د مروه په میانس کې چکر لګول.
دریم د شیطانونو ویشتل، څلورم دم شکر. دم شکر د هغه چا د پوره دی چې څوک په یوه سفر کې حج او عمره دوه سره وکړو. پنځم سار گنجي کول یا لنډول. شپږم طواف وداع کړل، یعنی یو سړی چې آفاقي وي په مکه کې نه پنډیږي، بهر نه حج ته راغلی دی، نو د هغه د پوره طواف وداع کړل، اخیری الوداعي طواف کړل، دا واجب دي. اوم نمبر کې د هر یو طواف نه بعد 2 رکعاته نفل ادا کول، نو دغه د حج واجبات دي. که چیرې د یو سړي نه دغه پوتی شي یا به ترتیب شي، نو په دغه کاس باندې بیا دم لازمیږي. څلورم نمبر کې خبره د حج سنت، کم شیونه په حج کې سنت دي. نو په مینا کې شپه تیرول، د مینا چې کومې شپې دي هغه شپې په مینا کې تیرول، دا سنت دي. او چې کوم سړی آفاقي وي، یعنی د مکې ایسیدونکی نه دی بلکې د پاکستان نه یا د افغانستان نه یا د بل ځای نه راغلی دی، نو د هغه کاس د پوره طواف قدوم کړل سنت دی. یعنی اول چې کله دی بیت الله شریف ته ورسیږي نو دا یو طواف وکړو، دا ته طواف قدوم ویل شي، دا سنت دی. دریم نمبر کې سنت رمل کړل، چې کله ته طواف کې نو په طواف په دوران کې څه نه څه د پلونی اظهار وکې، داغه سنت دی. څلورم نمبر کې سنت چې هغه 3 خطبې دي، یوه په مکه کې خطبه کړل، یوه په عرفات کې، یوه په مینا کې، خدا د امام چاروي، نو دا د حج سنت وي. ایس ورڅي اقسام د حج، چې حج په 3 قسمه باندې دی، نو حج په 3 قسمه باندې دی. یو ته حج افراد ویي، دویم ته حج تمتع ویي، دریم ته حج قران ویي. حج افراد دا مطلب چې صرف حج وکې، نه عمره وغیره څه ورسره ادا نه کې. حج تمتع دا ته ویي چې حج او عمره 2 سره وکې، خو طریقه دا دو چې اول عمره ادا کې، چې کله عمره د ادایګي نه ته فارغ شي نو په دا نه بعد بیا چې کله د حج ورځې شي بیا احرام وتړي او حج ادا کړي، دا حج تمتع شي. دریم نمبر کې حج قران دی. حج قران دا ته ویایي چې ته چې کله احرام وتړي، په یو احرام کې ته عمره وکې او د هغه عمره نه بعد په هغه احرام کې حج ادا کړي، دا ته حج قران ویایي. نو دا د حج تفصیل وو. ایس ورڅي میقات، په حج کې ټکه استعمالیږي د میقات. میقات څه ته ویایي؟ نو میقات دا هغه حدود دي کوم چې د شریعت د طرف نه متعین شوي دي، چې په دغه حدود باندې بغیر د احرام نه تجاوز نشي کړل. نو میقات په 3 قسمه باندې دی. یو د حرم د خلکو د پوره میقات دی، یو د حل د خلکو د پوره میقات دی، یو د آفاق یعنی د اطراف چې کوم خلک دي د هغه د پوره میقات دی. کوم خلک چې په حرم کې پنډیږي، د حرم په حدود کې نه دي، د حج د احرام د پوره دای بهر ته وتل په دای باندې لازم نه دي، بس ټول حدود د حرم د دای د پوره میقات دی. البته د عمره د پوره دای مسجد تنعیم یا مسجد عائشه ته ځي، مسجد عائشه یا مسجد تنعیم ته تاګ افضل دی. دویم د حل د خلکو میقات دی، چې کله د حرم حدود ختم شي په دا نه بعد د حل حدود شروع شي. نو د حل چې څومره مځکه دو، دا که د حج د پوره څي، که د عمرې د پوره څي، د دغه ځینه د خپل کور نه یا د خپل کمرې نه د خپل هاسټل نه احرام تړلی شي او حج او عمره ادا کولی شي. دریم نمبر کې احرام د آفاق یعنی د اطراف د خلک د پوره دی، لکه د پاکستان خلک یا د افغانستان خلک یا د زمین حل نه چې کوم خلک بهر دي، لری دی، په بل شهر کې، په سعودي کې، په بل شهر کې پنډیږي، د هغه خلک د پوره میقات. یو د مدینه منورې د طرف نه میقات دی چې اته ذوالحلیفه ویایي یعنی بئر علی. دویم د عراق د طرف نه چې کوم میقات دی اته ذات عرق ویایي. دریم د نجد د طرف نه چې کوم میقات دی اته قرن ویایي. او څلورم د یمن یا د پاکستان یا د افغانستان یا د هندوستان د خلک د پوره چې کوم میقات دی اته لملم ویایي. که یو سړی د حرم د داخلېدل حرم ته د تاګ نیت لري، نو بغیر د احرام نه دای په دغه میقات باندې تجاوز نشي کړلی. که چیرې تجاوز وکړي نو په ده باندې دم لازمیږي. بله خبره د احرام په حوالې سره،
چې د احرام شرایط څه دي، د احرام ممنوعات څه دي، کوم شیونه په احرام کې ممنوع دي، کوم شیونه په احرام کې مکروه دي، دغه تفصیل. نو د احرام شرایط دوه دي. یو دا چې د احرام سره تو د حج یا د عمرې نیت کړی وي. دویم دا چې په خوله باندې ودې تلبیه ویلی وي، یعنی لبیک اللهم لبیک دغه ودې ویلی وي، ولې دغه احرام بلل شي. دویمه خبره ممنوعات د احرام، کوم شیونه د احرام په حالت کې ممنوع دي. نو اولینای شی د خپل ښځې سره کرولای ممنوع دی، جنگ جګړې، شکور، ګنډل یې جمعې، د سار یا د مخ پټول یا داسې چپلون یا بوټینه وغستل چې پاکې د ابشې اډیکای چې کوم دی دغه پټیږي، نو دغه د احرام ممنوعات کې داخل دي. او کوم شیونه داسې دي چې هغه په احرام کې مکروه دي، یعنی په هغه سره هغه عمل خو ادا شي، کته حج کې یا عمره کې حج یا عمره خو ادا شي، خو د هغه چې کوم ثواب دی هغه ثواب تو نشي حاصل، نو اته مکروهات یې. نو پاکې اولینای نمبر دغه دی چې د بدن نه ګندګي صفا کول، چې بدن باندې د خیره وي ته اخیره وي نه صفا کوي. سار یا ژیره بار بار ژمنځیل، په ژیره کې خلال کړل دا په مکروهات کې داخل دي. او خوشبویي بی کول دا په مکروهات د احرام کې داخل دي. څلورمه خبره د طواف په باره کې، چې د طواف واجبات څه دي، د طواف سنت څه دي، د طواف مباحات څه دي. نو اولینی خبره د طواف د واجبات په باره کې دو، چې کوم شیونه په طواف کې واجب دي. نو طواف کې 15 شیان واجب دي. اولینای نمبر کې پوکی، چې سړی پوک وي او داس یې کړی وي، کپړې پوکی وي، پوکی د طواف د پورا واجب دو. دویم نمبر کې ستر عورت، د عورت پټول د طواف په دوران کې، د طواف په حالت کې دا واجب دي. دریم نمبر کې که یو سړی صحتمند وي، تندرست وي، نو د هغه د پورا پیدل تاګ واجب دی د طواف په حالت کې. څلورم نمبر کې طواف په داسې طریقه باندې کړل چې د حجر اسود نه بعد د بیت الله شریف دروازه د ترسي، پانه بعد حتیم د ترسي، پانه بعد رکن یمانی د ترسي، په داسې طریقه سره طواف شروع کول. او 5م نمبر کې د هر طواف نه بعد 2 رکعاته ادا کول. د دغه حکم دغه دی چې دا واجب دي، کچېرې دغه ادا نکړل شول نو د دغه د واجب بیا دم لازمیږي. نو دا د طواف واجبات شول چې کوم شیونه په طواف کې واجب دي. اس د طواف سنت ذکر کوي چې په طواف کې سنت شیونه کوم دي. نو اولینای نمبر کې استلام د حجر اسود، استلام معنا موږ مخکې ذکر کړه. دویم نمبر کې استباع کړل. دریم نمبر کې په اولنی 3 چکر د طواف کې رمل کړل، په لونی ظاهرول. څلورم نمبر کې د حجر اسود نه ابتدا کړل، یعنی طواف چې شروع کوي د حجر اسود نه شروع کوي. 5م نمبر کې ابتدا د طواف چې کله کې حجر اسود طرف ته مخ کې. او 6م نمبر کې سنت دغه دی چې دغه څومره چکر د طواف چې دی دا چې مسلسل وکړي، یعنی 9 چکر دی، دغه 9 چکر چې پر لپسې پیرا کې په دا کې په میانس کې و نه درې مؤخر یې نه کې داسې نه چې 3-4 وکړي بیا پکې کښینې یا په بله چار باندې مصروف شي، پانه بعد بیا د بقایا چکر پسې پیرا کې مسلسل دغه چکر پیرا کول سنت دي. او 9م نمبر کې دغه چې بدن او کپړې دی پوکي وي. بله خبره د عمرې په باره کې دو چې په عمره کې فرایض سي دي، واجبات سي دي، حکم یې څه دی. نو محترمې په ټول عمر کې یو ور عمره کړل د هغه چا د پوره چې واس او طاقت لري سنت مؤکده دي. په عمره کې 2 شیونه فرض دي او 2 شیونه واجب دي. یو فرض د عمرې احرام تړل دي چې ته د عمرې د پوره احرام وتړې، نیت وکې او تلبیه وې. او دویم شی طواف کړل دي، یعنی د کعبه شریفه 9 چکر لګول دا په عمره کې فرض دي. نو 2 شیونه فرض شول، احرام او طواف، او 2 شیونه واجب دي. یو د صفا او د مروه په میانس کې سعی کړل، او دویم نمبر کې د سار لنډول. سار که مکمل گنجای کوي او که د سار 4مه حصہ د یوې ګوتې د بندکی په اندازه باندې کټ کوي، په د 2 سره کې تو ته اختیار دی.
هغه که اوله عمره وي، که دویم عمره وي، که دریم عمره وي، چې هر څومره ته عمره ادا کوي دغه اختیار ته حاصل دی، خو افضل دغه دو چې سار مکمل گنجای کړلی شي. ایسو په آخر کې موږ هغه شیونه ذکر کوي چې د هغې د واجنه په یو حاجي باندې یا په یو عمره کوونکي باندې دم لازمیږي یا کفاره لازمیږي یا صدقه لازمیږي. نو د څه اصولي شیونه دته ذکر کوو، نره چې چاته کوم یو سول مخه ته روڅي بیا شخصي کې پښتنه کړای شي هغه جواب بیا ملويږي. اولینی خبره ده چې که یو سړی د بدن کامل جز منده د بدن په کامله عضو منده خوشبوئی ولګوي نو په د منده دم لازم دی. که په دانه کم وي یعنی پیرا جز منده نه وي بلکې په دانه کم وي نو بیا صرف صدقه لازمه ده، یعنی لوس د بدن یو جز دی. نو په ټول لوس منده د که خوشبوئی ولګوله بیا دم لازمی دی، خو که په لش کې حصہ منده د خوشبوئی ولګوله بیا دم نه دی لازمی، صرف صدقه لازمی دو، هغه د یوې سرسیې په اندازه منده. دویم نمبر کې کچره یو سړی 24 غنټه کپڑے وغوسته ګنډل یې کپڑے وغوسته په حالت د احرام کې نو په د منده دم لازمی دی. خو کچره 12 غنټه یا په 12 غنټه نه کم وغستی وي بیا په دا منده دم نه دی لازمی، صرف صدقه لازمی دو. دریم نمبر مسئله دا غدو چې سار څلورمه حصہ یا په څلورمه حصہ نه زیات کې کا گنجای کای د احرام په حالت کې نو په داسې کاس منده په دغه حاجی منده یا په دغه معتمر منده دم لازمی دی. خو که په دانه کم و بیا په د منده صرف صدقه لازمی دو، دم نه دی لازمی. څلورمه مسله دغه چې که دوی سره لوسې نکینه یا د دوی سره پښې نکینه یا د یو لوس پیرا 15 نکینه 15 ګوتې نکینه دغه د کاټ کړل بیا دم په لازمی دی. او که په دانه کم وي بیا په دا منده دم نه دی لازمی، البته صدقه لازمی دو. پنځمه مسئله دغه چې کچېره یو سړی خپل کیر ولته په شهوت سره لوس ورچوه کښال یې کړله نو په دا سره په د منده دم لازمی دی. شپږمه خبره ده چې کچا طواف زیارت د بیا اوداسۍ په حالت کې وکای بیا په دا منده دم لازمی دی. او که د جنابت په حالت کې وکای بیا بدنا په لازمی دو، یعنی یو ایش ذبح کول لازمی دی په د منده. کچېره په مردود سیرات منده طواف زیارت وکای یعنی چې کوم فرض طواف تای هغه فرض طواف یې کده مردود سیرات په حالت کې د غسل په حالت کې وکای بیا ایش ذبح کول لازمی دی. خو که د بیا اوداسۍ په حالت کې وکای بیا صرف دم ذبح کول په د منده لازمی دی. اوم نمبر کې مسئله داغه دو چې کچا د صفا او د مروه په میانس کې تشته پریشوله د دغه په میانس کې چې کیم چکر دی دغه پریشول بیا په دا منده دم لازمی دی. بله مسئله داغه دو چې میشتو سویلی وی چې په عرفات کې د غرمه سترګې ډیبول پیرا دای قیام کو وقوف کو. کچره غرمه سترګې ډیبدل نه مخکې دای د عرفات نه لوړ نو په داسې حاجی منده دم لازمی دی. بله مسئله داغه دو چې کچا وقوف د مزدلفه پریشیو یعنی مزدلفه منده د وقوف ون نه کای پغزی کې قیام ون نه کای نو په داسې حاجی منده دم لازمی دی. نو دا یو څه اصولی مسائل وی د حج طریقه کار و د حج فرایض او واجبات وی د غرنګ د عمره فرایض او واجبات وی او احکام وی چې هغه د یو کلیپ په صورت کې میشتو ست پیش کړل. الله تبارک وتعالى د اول متابعت ټول ته د عمل کړل توفیق ور نصیب کو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.